نو سبا کې چې خپل دې روزه وا او ته پکې هغه ګناګار هغه بی غیرته ته روټي تیار استا د روزه هم نه قبلي د ګنا بی غیرتوب شو صرف په دې باندې نه خلاصيږي ښا ځین خلک کوئی پلان کې مولا ډیر خسړې دي او بس پڅ کې امکار نه لري دا ډیره بیکار خبره ده تاسو به سوچ کړئ پلان کې مولا یا پلان کې سړی ډیر خسړې او د چا په کار کې به کار نه لار مړزوي هم د ټولو کې بیکار مولا دغه دی چې چا په کار کې کار نه لري په ټولو کې بیکار سړی دغه دی دغه مسلمان دی چې چا په کار کې کار نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم هستی دا پیغمبر دی نبی آخر الزمان دی قرآن ورته نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چا په کار کې کار لرلی او کنه دی لرلی دی خلکو ته د دین دعوت ورکړي د ګنا نه خلک بند کړي دي یلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چا په کار کې کار لرلی کنه لرلی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د چا په کار کې کار لرلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ لرلی دی ارنګ عثمان علی ټول صحابه د خلکو په کارونو کې کار لرلی دی د خلکو په کار کې به کار لري او سړی دی اب ښکاره روزه خوري او زه مولا صاحب یم ته به چې دا مولا صاحب ډېر ښه سړی دی د چا په کار کې کار نه لري نه زه بې غیرته مولا یم زه په دې وخت کې دوس مولا یم زه الله جل شانه ته هغه ناخوښه مولا یم چې یو سړی زما په مخ کې روژه خوري او زه بس څټو ګروم او وایم مړه زمونږ ورسره څه کار دی نه ته بس کې دعوت ورکوې وروره اول ورته روژه ولې خوري تا هغه ویل چې بیماري ده ما ته عذر دی زه خیر دی په پټه باندې څه خوره چې تا ته عذر دی د الله او ستا معامله ده ته په خپل غاړه ازاده کا کوی چې زه خورم ستا را سره څه کار دی نو صیب را چوي کا ګریوان ته لاس ور واچوه په بوکسونو په لتو باندې ووه مسلمان به کلک پلکي د قرنګ چې موقع در تراغله ستا په مخ یو څوک روژه خوري دا زمري غوندې پې ورودانګه الله در سره مرسته کوي یریږه مو تاکي الله جل شانه پاور پیدا کوي سم د سړي بچی ته جوړ کا نو هغه مولا چې هغه په مخ کې د ګناه کار کیږي او دا ورکه کار نه لري او بیا مقتدین و چې ډیر خ مولا سبو د چا په کار کې کار نه لري نو دا ستا مولا چې دا بی غیرت مولا دی دا بیکار مولا دی دا اس مولا دی نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم مبارک باندې په نقش مبارک باندې په سنت باندې دا روان نه دی زنویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا پتاسو کې چې چا د ګناه کار ولید اے مسلمانانو فليغيره بيده په دې خپل لاس باندې یا کار بند کی و درته دا موږ سره حضور پاور نشته دی نو حکومت سره پاور دی نو دا حکومت دی را پاسې کې په لاس باندې دی دا د منکر دا د ګناه کار بند کی کنه حکومت ولې داسې نه کوي الله بر دي وزیرانو د دې باچاهانو د دې گورنرانو د دې پولیسو نه ان شاء الله چې پښتنه کوي زمونږ به ان شاء الله الله سونه د دې بګریوانو نه ځکه موږ مولین موږ به وسیو که موږ چاته لاس ور واچو نو حکومت مینسی ولې ته وې دهشتګرد دی ته بدماشي ته د قانون خلاف ورزي کې د قانون خلاف ورزي مې نه لکړي دا الله د قانون مطابق کار مې کړی دی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فليغيره بيده څوک چې په تاسو کې د بدی کار وګوري نو په لاس باندې دی بند کی خدا لاس اوس د چا سره دی لاس د طاقت د چا سره دی د حکومت سره دی کنه مولا غریب سره دی خوس طاقت دی نشته دی حکومت در سره نشته دی مولا صاحب اے مسلمان اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقه اے د عشق داو کون کیا رازه ټیک شولا د حکومت هغه مضبوط لاس خطا سره نشته دی طاقت در سره نشته دی دیم لمبر رازه فإن لم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه واسکه د لاس طاقت دی نشته په جبه وکا راځه اوس مسلمان دی روجو خوري نو ذات د لاس خو نشي ورچولې ځکه حکومت مینسی طاقت را سره نشته دا سړی را باندې زورور دی د قوم را باندې زورور دی نو دا بدماش دی زه کمزور یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبه خو دې شته که نه په دې ژبه باندې د ورځې 1500 کنځلې کولی شي په دې ژبه باندې د تجارت خبرې کولی شي د زمیندارۍ خبرې پې کولی شي د ملګرو سره پې د ګپ شپ خبرې کولی شي د بچو سره پې خبرې کولی شي د ښځې سره پې خبرې کولی شي غیبتونه پې کولی شي بهتانونه په دې ژبه باندې لګولی شي په دې ژبه باندې د دنیایي تجارت کاروبار دپاره نااشنا دلایل او منطق استعمالولی شي نو راځه زما امتي را پاسېږه د لاس وس طاقت دې نشته دی نو د ژبې طاقت خو استعمال که فبلسان ورته اے مسلمان نرورا ولی روجه خوري دا د ګناه کار دی که ته روجه خوري زه به در باندې حکومت خبر کم
کته روجه خوري زه به ستا مور او پلار خبر کم، کته روجه خوري زه به در باندې ګاونډین خبر کم، کته روجه خوري زه به د محلي ملا صاحب په تا باندې خبر کم. دا ستا جهاد باللسان شو، په ژبه باندې جهاد شو. بس تا جهاد وکړو، ته د دنیا عظیم مجاهد چې یو روجه خور ته دی حکم وکړو چې روجه به نه خوري، کني زه در سره جنګ کوم، زه به درته ګوره نقصان ورسوم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یره که طاقت هم دی نو او بیکار وي د ژبې دعوت هم دی نشو ورکولی، فبقلبه نو په زړه کې دغه سړي سره بغض حسد او کینه خو وساته. که دا د ملګری و ملګرتیا ورسره پرېږده، که دا د پلار و نو پلارولي او زویولي ورسره پرېږده، که دا د مور وه نو مورولي او زویولي ورسره پرېږده، که دا د بیبي وه نو هغه د خاوند حقوق هغې ته مه ورکوه، که دا د خور وه د خورولۍ حقوق ورته مه ورکوه، که دا د ورور د ورورولۍ حقوق ورته مه ورکوه، که د تره بچی دی خپل کار به کوي په شړق باندې یوله. الله زمونږ ملګری دی، الله زمونږ حامی ناصر او مددگار دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخري طریقه به د ایمان اوس به دې پته لګي، فبقلبه نو په زړه کې ورسره بغض حسد او کینه وساته د دې عمل سره دی سړي سره. او یا زړه کې څه ووایه که زما یا معنا دا شوه زړه کې ووایه که زما د لاس طاقت برابر شو نو سم د سړي بچی به دې کما، که زما د ژبې طاقت برابر شو نو سم د سړي بچی به در نه جوړ کړم. زړه کې دا ووایه فبقلبه نو زړه کې د دې عمل نه بغض وساته، د دې سړي سره بغض وساته، د دې سړي د دې عمل نه د دې سړي نه نفرت وکړه. فبقلبه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زړه کې هم دې ورسره حسد او کینه او بغض ساتل او یا دې زړه کې دا ویل که ما ته الله طاقت راکړه نو څرمن به دې وباسم، که ما ته الله طاقت راکړه نو زه به ستا نه د دې روجې خوراک د دې ګناه تپوس کومه، په زړه کې دا اراده وکړله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا اراده هم دې وکړله وذلک اضعف الایمان. او دا دریمه درجه چې په زړه کې ته بد وګڼي او یا په زړه کې ووایې که ما ته الله طاقت راکړه نو زه به ستا سره ګورم تپوس به درنه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په ټولو کې د کمزورو نه کمزوره درجه د ایمان ده. سوچم شته دې خبرې ته، یعنی په ټولو کې کمزور مؤمن ته چې په زړه کې دا خبره ده بل چا سره وساتي نو ګوره ایمان یو علامه خوشله، خو په ایمان کې کمزور ایمان، په مسلمانانو کې کمزور مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته شولې مسلمان. و سوچ کوه نو اوس څلورمه درجه کومه ده؟ دوی چې پروا نه کوي مړه دا ټول خلک روجي نه خوري، پروا نه کوي مړه دا ټول خلک غیبتونه نه کوي، پروا نه کوي مړه دا ټول خلک چې شرابونه او چرسونه او کبابونه چرسونه نسکي، کته دا وي دا زما زوی دی، دا زما مرګری دی، دا زما رور دی، پروا نه کوي که د وسکل که د روجه وخوړله څه خبره ده. نو خو زړه کې خو هغه اخري درجه د ایمان هم نشته، نو هغې ته رسول الله کمزوره ایمان ویلی چې په زړه کې د هغه خلاف شي، او چې په زړه کې خلاف نشي د بیا ایمان پاتې شو. د کمزورو نه وروسته شیز ختمیږي که نه، نو چې ختم شو نو مسلمان پاتې نه شولي. پته درته ولګېده مسلمان پاتې نه شوي چې په زړه کې دې ورسره حسد او کینه او بغض ونه ساته. نو ای وروره مسلمان پاتې نه شوي، ای مورې مسلمانه پاتې نه شوي، ای خورې ته مسلمانه پاتې نه شولې. ولې د ګناه کار تا په زړه کې بد ونه ګاڼه. زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسم تفضیل صیغه استعمال فرمایلی ده. علما په بولي اضعف، یو ضعیفی کمزوری ته وای، یو اضعف اسم تبذیل صيغه د معنا به څنګه کو بی انتها بخرتا او ډیر کمزورې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پس لکه دی ور سره کینه مو ساتله نو بخرتا انتهایی درجه زیات کمزور ایمان دې ستا ای زما امتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوس بس کو زما یو مرګری دی او هغه په رمضان المبارک کې روزه بغیر د بیماری نه اخري ان شاء الله زبور سر بایکاټ کوم کوه څوک بور سر بایکاټ کوي زما خو بایکاټ دی. هغه مسلمان چا زما کلک مرګری دی، هغه مسلمان چا زما رور دی، زما پلار دی، زما د تر بچی دی، والله چې هغه روزه اخري چې زه ور سره مړی ژوندی ونه کم ان شاء الله. اول بل خیر سره ستاسو را التاب مولا صاحب لاس ورچي ان شاء الله زبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوله جمله مبارکه باندې عمل کوم. دا مې واوري ګوري الحمدلله. اوس هغه مولې نه دی ګوري چې تاسو به هغوی په مخ کې د ګناه کارونه کوئ او دوی به تا څټو ګوري او ستا نه به روان شي، نه څرمن به یو. بس الله دې علماو ته طاقت ورکړي، امین وکړي. الله دې علماو ته حکومتونه ورکړي، امین وکړي.
سبا والله کې به چاپلارم روزه خوري اوس به خود خوري نو موږ سره څه دي نرا سره ټوپک شته نرا سره توپ شته نرا سره تمانچه شته نرا سره توره شته نرا سره کرسۍ شته بچ څوک روزه خوري او که څوک زنا کوي او که څوک لواطت کوي او که څوک شراب خوري کوي او که څوک څه کوي او که څوک غلاګانې کوي او که څوک ډاکي کوي نو کوي به نو موږ مولین به ورسره څوک دا خو زموږ ذمواري نه ده البته دا ذمواري به ان شاء الله د ذمواري به حاصله والله دې موږ ته راکړي الله دې زموږ وستاسو همدغې پولیسو ته همدغې فوج ته همدغې حکمرانانو ته دې الله هدایت وکړي چې دوی په خپلو لاسونو باندې په خپل ژوند کې اسلامي حکومتونه اعلان کړي یا لکه موږ ته خو افراد نه دي پکار چې پلان کې چې مشر نه نو هغه موږ اسلامي حکومت نه منو یا پلان خدای پاک دې همدغې خلکو ته هدایت وکړي راشا په لاس کې چې حکومت دی چې همدوی اسلامي حکومتونه اعلان کړي انشاءالله موږ به د دوی جنډې لاندې روان یو موږ علما انشاءالله موږ به د دوی د اډر لاندې روان یو انشاءالله موږ به د دوی ما تحت روان یو ولې چې دوی کله اسلامي حکومت په خپلو ملکونو کې راولي الله دې ټولو اسلامي بادشاهانو ته هدایت وکړي چې اسلامي قانون اعلان کړي په خپلو ملکونو امریکا او یورپ او دا به خپل کار کوي نو زما ورونو الله جل شانو فرمای لعلکم تتقون دا روزه مې ځکه په تاسو باندې فرض کړه چې تاسو کې تقوا پیدا شي تاسو پرهیزګار شئ نو روزي به انشاءالله ټول نیسو انشاءالله ارادم دا کلک عزم او ارادم دا انشاءالله ټول به روزي نیسو